بسم الله الرحمن الرحيم. وأما دفعه فنقول العلل نوعان طردية ومؤثرة، وعلى كل واحد من القسمين ضروب من الدفع. أما وجوه دفع العلل الطردية فأربعة: القول بموجب العلة ثم الممانعة ثم بيان فساد الوزع ثم المناقضة. أما القول بموجب العلة غكشيجي شروع کی ویلیو دی اول فصل کې با تعریف د قیاس کو کړی دی، شرایط به بیانو اغم بیان شوی، رکن قیاس هم بیان شو، او څلورم نمبر حکم قیاس هم پرون بیان شو. اوس پنځم نمبر د دفع بیان کړي. داسې وکنه نو علتونه دو قسم معنی دي، مطلق علتونه توجه کوي انتهایی آسان دی. یو ته علت طردیه ویل کېږي د شوافیع او علت دی، او یو ته علت مؤثره ویل کېږي زمونږ د احنافو دی. علت مؤثره چاته وایي؟ دا خو تېر شوی ټولو ته به یاد وي. هغه علت ته چې هغه صالح هم وي او ورسره معدل هم وي. داسې میریو که نه بس علت به مؤثره جوړ شي. او شوافیع کم علت دی علت طردیه دی. طردیه معنی اضطراد به پکې، که علت وي حکم بم وي، او که علت نه وي نو حکم بم نه وي. په دې ټول پوه شو. هغو بنظم باندې هغه علت معتبر دی چې اضطراد پکې وي، چې علت وي حکم هم وي، چې علت نه وي حکم هم نه وي. دې قسمه علت ته علت مضطرده وایي. ښه طردیه. اوس داغو کم علت د علت طردیه په هغې باندې زمونږ د طرفه اعتراضات دي، دغې ته دفوع ویلی کېږي. هلکه دا اعتراض دی، دا څلور اعتراضات دي، او موږ هغو باندې اعتراضات کوو حتی مجبوره کوو په دې باندې چې موږ کم علت د مؤثره هغه ومنئ را سره. زمونږ کم علت د علت مؤثره هغو په اعتراضات کوي، خو درې دوه د دې څلورو نه دي، یو بیا وروسته مستقل روان دی، معارضه چې ورته وایي. نو هغو درې قسمه اعتراضات کوي، او موږ به کوشش کوو د دغه اعتراضاتو جوابونه ورکوو. بهرحال د هغو علت طردیه زموږ علت مؤثره، موږ د هغو په علت اعتراضات کوو څلور قسمه، او مجبوره کوو چې قول په علت مؤثره وکړي. هغو اعتراضات زموږ په علت کوي، او موږ د هغې به جوابونه ورکوو. زو وګورئ. واما دفعه هر چې دفع د قیاس، هر چې دفع د مخالف د قیاس، فنقول من وایو العلل نوعان، علتونه د دوه قسم دي. مطلق علتونه یادو کني دا غو علی علت د سره معتبر دی نه کا نوعان على زعم القائسین، دا ټکی ور سره ولګوه. طردیه یو طردیه دی، و مؤثره بل مؤثره دی. وعلى كل واحد من القسمين، بهر واحد باندې په دې دوړو قسمونه کې ضروب من الدفع، انواع د دفع پیرازي، دفع اعتراضات پیرازي، ضروب من الدفع اعتراضات پیرازي مختلف النوع. اما وجوه دفع العلل الطرديه، هر چې انواع دي د اعتراضاتو د علل طرديه نڅودي فاربعه څلور دي. القول بموجب العلة یو، نور تشریح روانه ده بس سره به کوټه کوي. ثم الممانعة بل ممانعة دوا، ثم بيان فساد الوضع دري، ثم المناقضة څلور. اما القول بموجب العلة فالتزام ما يلزمه المعلل بتعليله، وذلك مثل قولهم في صوم رمضان انه صوم فرض فلا يتأدى الا بتعيين النية. برګوريږي راځي من قول بموجب العلت تعریف کو دا چاته ویل کیږي، او به یو مثال سره وضاحت کو بس قصه به ختم شینو. نو قول بموجب العلت معنی دا چې مستدل توجه جی کم علت پیش کوي د کم حکم د پاره، نو معترض ورته وی بای دا کم علت چې ته پیش کې دا علت زمانم، او اچھا جی
کم حکم چې ته پیش کې حکم دا حکم زمانه ما موجب د علت معنی ورله قایل شي موجب د علت حکم پوه نه شولې به مستدل علت پیش کی د یو حکم د پاره نو معترض ورته وی به دا کم حکم ته ثابته دا حکم زمانه ما البته دق حکم زمانه ما خوستا په طریقه باندې نه طریقه زما بدله ده مثال کې به واضح شي به الفاظ دیگر علت دی نه منما البته حکم دی ستا مقصود حکم دی هغه په بله طریقه ثابتېږي که نه ونه رسېدلی پې اوس مثال واورئ شوافی وایي چې سړی رمضان کې روژه نیسي توجه جي د شپې نه به دوه نیته کوي یو دا چې روژه نیسمه دا د مطلق عبادت نیت شو ورسره تعین نیت به کوي خبره په دې کې تعین نیت به کوي به یې روژه نیسمه او فرضی د رمضان روژه نیسم دا به ورسره وایي موږ حناف وایو چې صرف مطلق عبادت نیت یې وکړو روژه نیسم بس کافي ده که دا نیت یې نه وکړی چې رمضان فرضي روژه هم کافي ده او هغه وایي چې نه دوه نیته مطلق عبادت نیت هم ورسره تعین فرضي روژه د رمضان هره صحیح د هغو دلیل واورئ هغه وایي علت فرضیت دی او حکم دی تعین او فرضیت علت مؤثره دی کم ځای کې چې فرضیت وو هلته به تعین وي لکه قضا منځ کې قضا روژه کې فرضیت شته که نه فرض ده شپې نه به تعین کې روژه هم نیسم او قضا هم نیسم کې وه که نه ګوره علت شته نو حکم هم شته منځ ته راشه منځ کې به هم دوه نیته کوئ تاسو حناف هم وایي منځ کوم او د ماسپښین کوم منځ کوم او د مازدیګر کوم د تعین کوي که نه نو فرضیت علت دی تعین شته پکې قضا منځ کې به هم داسې وایي چې منځ کومه قضا خو د مازدیګر هغه کوم ماسپښین هغه کوم نو هلته هم فرضیت شته دی تعین هم شته هغه په نظم باندې علت کم یې وي تردیه یې که نه چې علت وي حکم به نو په قضایي رمضان کې علت شته فرضیت نو حکم هم شته تعین فرضي منځ ادا کې علت شته حکم هم شته دی تعین قضایي منځ کې علت شته حکم هم شته نو په ادایي روژه کې مې علت شته دی فرضیت نو حکم به وي لنډه دا د دغه درې وړې مقیس علیه وګرځول او ادای رمضان پې ور قیاس کړله مقیس او علت مشترکې وګرځولو فرضیت او حکم یې وګرځولو تعیین پوهېږئ پې موږ ورته وایو جي القول بموجب العله ستا د علت کم حکم دی القول بموجب العلت معنی دا قائل جوړېدل د حکم د علت د مخالف د دلیل د علت د حکم قائل جوړېدل موږ ورته وایو ستا د حکم من قائل جوړي که نه موږ معترض یې هغه مستدل دی که ستا حکم څه دی تعین موږ هم د دې قایلي تعین به کوي ښه لکه منځ کې هم تعین ضروري و ادا کې قضا کې قضا روژه کې هم تعین ضروري دی دغه شان په ادای روژه کې هم تعین ضروري دی البته تعین چې دی هغه شریعت د مخکې نه کړی دی د بنده تعین ته ضرورت نشته بس دا خبره پکې بدله شوه تعین چا کړی شریعت کړی شارع کړی دی نو د بنده تعین ته پکې ضرورت شارع ویلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذن سلخ شعبانو شعبان چې تیره شوله بس فلا صوم الا عن رمضان به روژه نه مگر صرف د رمضان بی تعین هغه وکړو بس چې موږ صرف وایو روژه نیسمه نور تعین خپله شته دی پوه شوي که نه پې نو مقصود د هغه موجب د علت د هغه څوک و تعین موږ قایل یې منو خو به علت دی ټیک نه دی پوه شوي پې البته دومره فرق پکې دی چې هغه تعین د عبد یادوي بنده د طرفه به تعین وي موږ وایي نفس تعین کار کوي که د بنده د طرفه یو که د شارع د طرفه بیا چې کله د شارع د طرفه تعین وي نو بنده د طرفه تعین له هېڅ اعتبار نشته او بیا موږ نورالانوار کې دلته څه مسلیم ذکر کړي که ذهن کې مي علامه شامي به یې فاسده کې ذکر کړي زموږ هدایي کې هم ذکر دی چې یو سړی ذهن کې به یې مې قیسه که نه دنه ما دا موبایل واخیستلو به باید فاسده باندې باید فاسد حکم دای چې مبید مشتری باید ته واپس کی دا شریعت حکم دی شریعت تعین کړی چې وای مبیا واپس کا باید ته پوه شوي پې
اوس که دا بایی راشي ما نه د مبیا پټه کي یا یې زه ورسره امانت کېدم یا یې پې زه په نوې بیه ور خرڅ کړم دې زما او د دې تعین لره چې دا یې غصب کوي امانت एकदम نوې بیه کوو دا د بنده تعین دی هیڅ اعتبار نشته نو څه به وي بس چې دته څنګه مبیا ور ورسېدله ګویه چې بیه فاسده کې واپسي وشوله یاد هم نشي دا مسله هلته ده ښه څه وشو بیه فاسده واپسي وشوله حکم شرعي دا و چې مبیا باید ته واپس شي بس وشوه باقي دا قید چې وایي امانت دي چې دی هیڅ اعتبار نشته دا قید چې نوې بیه دی چې دی هیڅ اعتبار نشته شریعت تعین کړی که نه دا علماو ذکر کړی ښه مخکې بزونو بهرحال داغه علت څوک فرضیت او دا علت تردیه دی چې کله یې تعین هم وي چې کله نه لکه نوافلو کې نو هلته به تعین هم نشته او موږ وایو چې بهی حکم دی منو د علت کم موجب دی د هغې موږ هم قیلی تعین خو ستا د علت نه غیر راځي که نه نو شریعت تعین کړی دی نو بس موږ تعین ته پکې ضرورت نشته ورته وګورئ وذلک دغه قول بموجب العلت چې دی مثل قولهم لکه دا قول د شوافعو فی صوم رمضان کې انه دا صوم رمضان چې دا صوم فرد دا فرضی روجه ده فلا يتعدد بنا ادا کیږي الا بتعیین النیه مگر دا چې تعین د نیت وشي یعنی نیت متعین کی نیت پکې د متعین وکي فیقال له دیو ته جواب کې ویلې کېږي عندنا زمنګ بنظمانی هم لا يصح نسی کېږي الا بالتعیین النیه مگر دا چې متعین نیت وشي البته وانما نجوزه من صوم رمضان جایز ګڼو به اطلاق النیه مطلق نیت باندې چې روزه نیسم تعین سره بچکه هغه شریعت خپل کړه منغه ته هیڅ حاجت نشته على انه سره د دینه چې دا مطلق نیت روزه نیسم دا خپل تعین دی کنه شریعت متعین کړي على انه تعین دقه تعین دی مخکې ځو کنه واما الممانعه فهي اربعه اقسام ممانعه في نفس الوصف وفي صلاحه للحكم وفي نفس الحكم وفي نسبته لکبر وګورئ جی آسان دیکھا تسوال طویلی دی اسم دا شوافیو په علت فردیه باندې دویم اعتراض دویم دفع د احناف په نظمانی کم کیږي هغې ته ممانعه ویلی کیږي نو موږ به داسې وکړو چې تعریف به وکړو ممانعه څه ته وایي او بیا به اقسام ورله بیان کو کتاب کې خپل ذکر دی او بیا مثالونه بیان کو کتاب کې نه دی ذکر نو لرانوار کې خو ذکر دی که نه نو تعریف یې څه دی ممانعه ویلی کیږي توجه جی چې سامع معترض را پاڅیږي او مستدل چې کوم مقدمات ذکر کړي ټولو نه انکار وکړي یوم نه منم معنا نه دي صغرا منم نه کبرا او یا خاص مقدمات متعینونه بعض مقدماتونه انکار وکړي خو دغه مقدمات متعین وي بس تعریف پیدا شو ممانعه چاته وایي چې هغې کې سائل چې دی یعنی معترض د مستدل د جميع مقدماتونه انکار وکړي یا د بعضې متعینونه لیکلي دي که نه وهي عدم قبول السائع مقدمات دلیل المعلل معلل یا مستدل كلها ټولې ورله نه مني او بعضها بالتعیین والتفصیل متعین والتفصیلا دین دغه پکې نه منم دغه پکې نه منم زده شو اوس راځي چې د دې څلور قسمونه دي بیا ټول بره ګورئ یو ته ممانعه فی نفس الوصف ویلی کېږي بره ګورئ ټول ممانعه فی نفس الوصف وصف یې نه منم علت نه منم دیم فی صلاحه للحکم بی وصف منم خو د حکم صلاحیت پکې نشته دوه بس تاسو صرف ګوټه ولګوئ فی نفس الوصف او فی صلاحه للحکم او د دې لنډ تعبیر دا دی چې وصف صالح نه دی معترض ورته وایي وصف صالح نه دی نو تاسو پیژنئ صالح معدل چې ویلو او دریم وصف منم صالح دی حکم لره دا منم خو ته کوم حکم ثابت دی هغه حکم نه منم څه شو درې څلورم لږ نورم ترقي وصف هم منم صالحیت هم منم کوم حکم پې ثابت دی هغه هم منم خو دغه حکم نسبت چې کوم وصف ته تکې دا نه منم آسان شو یار اول ممانعه
دا په نفس وصف کې وصف نه منم څوک چې ته وصف جوړې. دویم وصف منم خو وصف خو هر وصف خو علت مشترکه نه جوړیږي کنه یار، کم چې صالح یې هغه جوړیږي. نو دا منم چې وصف دی خو صلاحیت یې نه منم. او دریم وصف هم منم صلاحیت هم منم خو حکم ورله نه منم. او څلورم درې واړه منم حکم هم منم خو دا حکم نسبت چې کوم وصف ته تکې دا نه منم. پوه شوي به توجه جی. اول نمبر چې ممانعه په نفس وصف کی بی دا څوک چې تا وصف جوړ کړی دی علت مشترکه دا زنه منم چې وصف دی. د دې لپاره مثال مخکې موږ ویلو د شوافیو بنس باندې کفارې د پاره علت هغه جما کول دي داسې وکنه. نو بس هغه وایي دا علت مؤثره دی علت تردیه دی اضطراد دی پکې چې جما وا روجه به ماتیږي کفاره به لازمیږي. چې جما نه وه نه که روجه ماتیږي دی خو کفاره به نه لازمیږي. موږ ورته وایو بی دا تا چې څوک علت جوړ کو که نه د کفارې دپاره جما دا د سره علت دی نه ځکه ستا په نس باندې علت تردیه دی ستاسو په نس. چې علت وي حکم به وي چې علت نه حکم به نه وي داسې ده که نه. تا نه زه تپوس کومه که سهون یې جما وکړله سهون بے حکم راځي یعنی بے کفاره راځي بیا خو د سره روجه ماتېږي نو کفاره به څه راشي. نو دا څنګه علت تردیه دی؟ علت تردیه خو هغې ته وایي چې علت وي حکم هم وي. دلته خو علت شته که نه جما ښې ځان برابر کړی ارامي او بیا هم وایي چې امام شافعي صاحب ورته وایي خیر دی کفاره در باندې نشته. پوه نه شوې؟ یا یو سړی روجه نه دی عامې ورځې دي او بس ښځه وتې کوي جما شته که نه دلته کفارې راځي. دا څنګه علت تردیه دی یار؟ علت شته حکم بر سره نشته. پته نه لګي پوه شوې که نه؟ بھئی منگا علت نه منو بلکې علت د کفارې زمونږ په نظم باندې دا نه بل دی چې هغه قصدن افطار دی بغیر د عذره قصدن د رمضان په روژه کې افطار دی. دا قیدونه به ټول لګوئ لکه غیر رمضان کې نفلي روژه کې قضایي کې څوک یې ماته کي بې کفاري نه او همدغه شان ماتې کي که روژې د سره نیولي نه په روژه کې په رمضان کې هم کفاري نه. من اصبح غیر صائم ښه جي. بهرحال زمونږ په نظم باندې علت څوک دی؟ قصدن نیول شوې روجه بغیر د عذره خوړل دا علت دی. که هغه په خوراک کې که په څښاک کې او که هغه په جما باندې کفاره به لازمیږي. پوه شو پې مخکې به تیر شو که نه وصف ونه منلو. دویم بهی ته چې څوک وصف جوړې منم وصف دی خو صالح نه دی بهی صلاحیت پکې نشته. صالح معنا د نبی علیه الصلاة والسلام او د سلفو د وصف د علت مشترکه سره مناسبت موافقت نشته. یا اجماع کې کوم وصف دی د هغې سره موافقت نشته. رسې په یا داسې ووایه چې د دې اثر دا په نس اجماع کې نه دی ظاهر شوی. دا ټول ویلی شو. لکه شوافی وایي د ولایت اجبار نکاح د پاره علت بکر دی. اسی ویلیو که نه؟ نو موږ ورته وایو بهی بکر علت نه دی بلکې صغر علت دی. ځکه دا صغر داسې یو علت دی چې دې کې صلاحیت هم شته صالحه دی ځکه حاجت او ضرورت دی څنګه چې طواف کې و که نه او ورسره د دې په نس کې اثر هم ظاهر شوی که نه. په ولایت المال کې اجماع ده چې علت څوک دی؟ صغر. او اجماع ما تاسو ته ویلیو چې دا نس دی ښه حکمن نس دی ویلی مو که نه؟ اوږدی که ایښ یار توجه مې قصه مې ورانېږي ایښ پکې دی ښه بیا مې دا نور هلکان هم سره پاڅابېږي ځکه یو شی زه بیا بار بار وایم ما په خبره پوه شوئ که نه؟ نو هغو په نظم باندې علت څوک و؟ بکر. موږ وایي بکر داسې یو علت دی چې نه معدل دی یعنی د دې اثر په نس کې نه دی ظاهر شوی نه صالح دی. نو علت څوک دی؟ صغر دی. هغه صالح هم دی معدل هم دی. دې مسئلې نه به هم تیر شو. دریم نفسي وصف منمه د حکم د پاره صلاحیت لري صالح دی دایم منمه خو دا حکم چې ته کوم ثابت دی دا نه منم. دا هم نور الانوار کې شته
شوافی وی توجه جی وی مسک تثلیث چې دی کنه دا سنت دی درې بیرې مسه کول ومنګه حناف وایو یو بیره مسه کول سنت دی منګه حناف وایو د پوره سر مسه کول سنت دی هغه وی تثلیث امن وی اکمال هغه علت جوړی ولا فرضیت رکنیت وایا څه رکن دا علت دی د پاره د تثلیث سنتیت تثلیث نو کوم ځای کې چې رکن وي لکه مخ وینځلو کې رکن دی کنه دا اودس نو تثلیث هم دی مټو وینځلو کې رکن دی کنه فرضیت تثلیث هم دی خپو وینځلو کې شته نو مسم فرض ده کنه یار نه دی کې هم تثلیثي او کده سي تعبیر وکي چې مسا مقیس او د اعضای مغسوله مقیس علیه او علت مشترکه فرضیت رکنیت او حکم تثلیث سنتیت تثلیث اوس پوه شولې په ناغو کې ودی کوم دی من حناف وایو چې به شوافی او داستا سو واجب علت دی فرضیت رکنیت علت دی ویاو تاسو خود علت تردیه قایلای کنه کوم ځای چې علت ویل تبا خانو به چې کوم ځای کې علت نه نو ال تبا حکم نه نراشه قیام منس کی رکن دے کنا او جی رکن دے دلتا تسلیث شتا سجدہ رکن دے تسلیث شتا رکو رکن دے تسلیث شتا دا څنګه علت تردیه دے نرا سی پی دغه شان رکن بنوی او تسلیث بی مزمزه او استنشاق رکن دی حالانکه تسلیث خو پکې دی پته ولګېدل علت تردیه نه دی نو علت زمنګ د حنا په باندې څوک دی جی اکمال دی اکمال صورت بیدا دی چې کله یو محل فرض پورا نه راګیری نو دا اکمال دا دی چې ټول راګیر کا لکه مسه کې صرف د شوافی او بنظمانی او کله حناف مسلک وی نو یا یو وخته د دریو غتو باندې زمانیه او یا صرف ناسی څلورم حصہ د سر دا فرض ده نو کته فرض ادا کې ټول محل پر راګیریږي نه راګیریږي کنه زمنګ بنظم نه راګیریږي سره څلورم حصہ د سر دغه بنظمانم یو غوتی زی درې غوتی زی ټول سر خو نه راګیریږي چې کله فرضیت محل نه راګیرو الته اکمال دای چې ټول محل راګیر کا ځکه محل کې زی شتره د اکمال لپاره تکمیل اکمال لپاره نه پیږي په او کله چې فرضیت داسیو دا اوس شی دی یار او کله چې فرضیت داسې او چې هغه محل راګیرو نو هلته به اکمال چې دی کنه هغه به په طریقه د تثلیث دی لکه مخ فرض هغه به ما ټول مخ انځل دي نو هلته بس به اکمال لري چې درې پیری وینځه مټو کې درې ټول فرضیت ټول محل راګیری نو اکمال لپاره بل طریقه نشته سوا د تثلیث نه دغه شان خپو کې بهرحال علت چې دی منو منګه چې فرضیت دی صالح د حکم هم دی دا منو حکم چې ته ثابت هغه حکم نه دی بلکې حکم څوک دی اکمال دی در صحیح پی کجی دینه هم تیر شو کنه څلورم بیت چې کوم وصف وي منم چې دا وصف دی صالح هم دی دا منم ته چې کوم حکم ثابت دا حکم هم منم خود دې حکم نسبت چې کوم علت ته کې دقه نه منو راځي دې کې ورته وایوم دا کوم چې مثال ویلو نور قصه ونه وکړو علت هغه فرضیت رکنیت ویلو دا سوا او حکم ورله څوک ویلو تثلیث ویلو نو تثلیث نسبت کولو فرضیت ته مونږ وی چې دا شی نه منو تثلیث نسبت فرضیت ته کول ټیک نه دی ولی مزمزه او استنشاق دا دې کې تثلیث شته که نشته نه دې کې خو علت نشته او حکم راغلی دی نه رسې پې او رکو سجده او قیام کې رکنیت شته او تثلیث نشته نو موږ منو چې تثلیث به وکړي خو به کم وصف ته نسبت کې دغه وصف ورله وصف نه دی څلور پوره شو که نه اول دا چې ممانعه په وصف کې وصف دی نه منم دویم دا چې منم خو صلاحیت پکې نشته صالح معدل نه دی او دریم دا چې دغه دواړه منم خو دا حکم نه منم او څلورم حکم منم خو کم علت ته نسبت کې دا نه منم
وصب ته ګورې ته اوس هر ځای کې تارونه دي والله پوره ټسمرمر یې مزه اما الممانعات هر چې ممانعه ده فهي 4 اقسام څلور قسمه مانع ده ممانعات في نفس الوصف یو وفي صلاحه دویم چې صالح دی وی وصف للحكم دې کې ممانعه ده دا نه منما وفي نفس الحكم ممانعه په نفس حکم کې ده دا نه منما او وفي نسبت یا څلورم نسبت د حکم کول الى الوصف دا نه منما واما فساد الوضع فمثل تعليلهم لايجاب الفرقه باسلام احد الزوجين ما بره بګوري تاسو به افغانانو خبره سره پوي شو کا دریم قسم فساد وضع نو دلته هم د فساد وضع تعریف وکړو کنه آسان او به ور سره مثال بیان کو بس قصه وایسته ختم شي او به وضو فساد وضع چاته ویل کیږي او كون الوصف في نفسه بحيث يكون آبيا عن الحكم ومقتضيا لضده مستدل چې کوم وصف د کوم حکم د بارا جوړ کړي کوم علت مشترکه چې د کوم حکم د بارا جوړ کړي معترض او طرفاتی کی سائل ورته وی جی داستا علت ستا دا وصف دا خو انکاری دغه حکم نه دی دا حکم د دې نه دی بلکې د دې حکم د ضد تقاضا کوي تا چې څوک علت جوړ کړي کوم حکم د پاره دغه علت دغه وصف خود دغه حکم د ضد تقاضا کوي د دین انکاری دی بس خبره ختمه یا نور څه وي مته بار بار به وای هشکل لیکل شوی کنه څه لیکلی وهو كون الوصف في نفسه بحيث يكون آبيا عن الحكم حكم كم شي مستدل بثابتي داغين آبي وي ومقتضيا لضده او داغين ضد مقتضي وي ولم يذكره اهل المناظره او محل مناظره دانه دي ذکر کړي کیدشي دار نور الانوار کیم دیکھا قول شی تقریبی غیر تام تقریبی غیر تام کی کیدشي دا داخل کړي اوس په تقریبی غیر تام چاته وي نو ول پکار د چې دا خزده کی یاد اصول کی قیاس کی مزده کی خمزیدار به مناظری مضبوطی اور سره د دام زده کی چاله کا مطلق شی مطلق لانجه وب کی نه ولا مله به نه راځي به عجیب خدای چر څو کوئی منګ وګټل یا تعالی څنګه مناظره ده او موي منګ وګټل بلو منګ وګټل هغه ته مهرونه چې دي ته مچي وای دا چې کله خدای قرآن ولور کی سره چې کینی شی یو طرف ته کوي چې منګ د خبرته ولګي چا وګټل وای دې تاسو یې اوري کنه وای منګ لیونی تو غنټه شی ورو خدای والی چې وای روم پته نه لګي چې هغه صحیح وای کته وي خو ته دغه غنه اوري غستا غنه اوري تم چپټه شوی لګي غوږ کې رنیک دی لګي هغه چې لګي چې هم لګي به ته وګ نه دی یقینو کې ول د وګم دی تاسو وای ول به دلم هارون اور واچې دم وګټل هغه وګټه والله چې عجیب کارم جوړ کړی به چې به څوک رد کوي کنه به خو د دیو دکانداری ختمي کی کنه ټول لو به دی کده ځکه چې دیو کې خو اکثر داسې چې نو میرم نشي پړاوله دیو باندې نور څوک څه کوي همدغه شی معنی دیو دی چې دا به بند کړه حضرت شیخ الاسلام سے وای والله که مسلمان مم پریدي که سوي ما دی مبارک دی پریدي خجی بهرحال دا دې زده کې لنډه ده عبارت هم دې صحیح زده کې چې صحیح وای خیر دې ګوټه دې لګي خو چې عبارت صحیح وای دا نه چې خپل کتابونو ګوټه لګول کوم چې خپل دلایل دې صحیح وای چې هغه ته خپل ور نږدې کې دا وایي جی په ور پر خدای او خوان بداو کې چې ته بوستي وکي چې راولې د سیوي ټیک د بشرا چاپ کې زور زیر به چې دل شوی د خوجي انا به هريره تولې وي تانجه جوړ نشي مخکې راځي خجي اوسې مثال ووري مثال دا دی چې کله خزو خاون کې یو کس کافری یو پکې مسلمان شي مثلا خاون مسلمان شو یا مثلا خزه مسلمان شو زمونږ احناف رای دا چې په دې بل باندې به اسلام پیش کو کاغه اسلام نه انکار وکړو بس به نکاح ماته کو او که اسلام یې راوړو خبره ختمه او شوافی وایي چې نه جی که خزه خاون کې یو مسلمان شو کچری غیر مدخول بها او فورا به نکاح ماته شي اسلام پیش کول ته ضرورت نشته او که مدخول بها و درې هزو پورې به انتظار وکړو او به خپل نکاح ماته شي دیتا
ضرورت نشته چې په بل اسلام پیش کو پوه شوي پی اوس راشي شوافی هغه مستدلین دي د هغو دلیل چې دی که علت چې دی هغه اسلام احد الزوجین دی او حکم فرقت علت مشترکه وسه به څوک دی اسلام او حکم یې څوک دی فرقت د زوجینو موږ ورته وایو جی اسلام خو د دې دپاره دی چې رشتې قایمې کي دا نه چې ماتې کي اسلام خو آبی دی د فرقت نه او تاسو فرقت نسبت اسلام ته کوئ نو داسې به وکړو چې په دې بل به اسلام پیش کو که اسلام یې راوړو نکاح به قایموي که انکار یې وکړو که نه د انکار عن الاسلام به علت د فرقت جوړ کړو او دا داسې علت دی چې غیر اسلام دی نو اسلام نه انکار دا د فرقت سبب جوړېدی شي نه رسئ پې دغه شان د ارتداد صورت دی ارتداد صورت هم واورئ ولې صاحب ښځه او خاوند دواړه مسلمانان دي یو پکې مرتد شي موږ حناف وایي مخې سره نکاح ماته هغه وایي نه جي مخې سره نکاح نه ده ماته ارتداد په صورت کې ارتداد ته د فرقت دغه نه کوي دا څه ورته وایي فرقت نکاح نسبت ورته نه کوي څه وکړي جي شوافی وایي چې کله په احد الزوجین کې یو مرتد شي نو که مدخول بهایی فورا نکاح نه ماتېږي کله به ماتېږي چې کله 3 هیزه تیر شي عدت پوره شي هله به نکاح ماتېږي او موږ وایو چې څنګه یو مرتد شو فورا نکاح ماته نو د دویم مثال کې اوس وګورئ هغو ارتداد په وجه نکاح فورا نه ماتوي بلکې داسې به ووایو ارتداد علت جوړوي عفو دپاره بهی نکاح خیر دی بس نکاح دی لا باقي وي او موږ ورته وایو بهی ارتداد داسې یو شی دی که نه چې دا خو آبي د عفو نه دی دې کې عفو نه کېږي دې باندې به فورا نکاح ماتو پته نه لګي پوه شوي که نه دویم مثال به ووایو ښځه خاوند کې یو څه شي کافر شي مرتد شي موږ حنافو رایې دا ده چې فورا نکاح ماتېږي نو علت ارتداد دی او حکم یې تفرقه ده فورا شافعي وایي که چېرې مدخول بها ښځه او بیا دې کې یو کافر شي مرتد شي نو فورا به نکاح نه ماتو تر څو چې 3 هیزه نه تیر شوي عدت نه تیر شوی اوس پې پوه شو نو هغو ارتداد ګویه داسې به یې جوړ کړو چې هغو ارتداد چې دی که نه علت د بقای نکاح جوړوي موږ وایو ارتداد د بقای نکاح نه علت نه جوړېږي آبي دی او که دې د بل تعبیر وکړو چې هغو ارتداد علت جوړوي د عفو لکه کتاب کې څنګه دي حالانکې دا تیابي دی وګورئ ورته واما فساد الوضع فمثل تعليلهم فمثل التعليل لشوافع لإيجاب الفرقة لإثبات فرقة دبار بإسلام أحد الزوجين بإسلام أحد الزوجين أو علت بياني كنا ويچ فرقت واجبيږي علت څوک بیانوي اسلام د احد الزوجين به مثال به عبارت وګورئ فمثل تعليلهم لك تعليل د شوافع علت بیانول د شوافع د ایجاب فرقت حکم د پارا څوک علت بیانول به اسلام احد الزوجين علت بیانول دا موږ نه منو همدغه شان فمثل ولا بق ولچره ولابقاء النکاح او د پاره د بقای نکاح علت بیانول ما ارتداد احدهما سره د دې نه چې ارتداد د یو راغلی یعنی ارتداد علت د بقای نکاح او د عفو جوړول فإنه دا تعلیل د هغو دواړو صورتونو کې فاسد فی الوضع اصل کې دا فاسد دی د بیخه ختم دی مولوي صاحب دا داسې دی که نه لکه د دې داسې مثال دی د فساد یوازې دا دومره قوي شی دی لکه چې یو ړوند سړی ګواهي ورکوي دا د دې هم نه د قابل چې قاضي ولا هلته واوري ګوره یو بیا سړی داسې چې هغه هلته لاړ شي لکه فاسقي قاضي له چې ګواهي ورکوي قاضي ورته وایي هغې چانبین وکړي بیا هغې نه پس وایي د ده ګواهي موږ نه منو چانبین خو وکړي که نه او ځینې سړی داسې چې بیخي قاضي مجلس قضا کې ګواهي ته پرېږدي نه لرې کوي لکه ړوند دی لیونی دی مې راولې بس فساد یوازې دقه شان دی چې کله دی والله علت بیخي ختم کو که نه بیا پکې چانبین ته هم ضرورت نشته دی چې هلکه صالح دی او که نه معدل دی او که نه پرېږده د سره دغې ته رسېدلی نه دی دا ډېر قوي اعتراض دی کومه دی لأن الإسلام چې د اول صورت کې لا يصلح صلاحیت نه لري قاطعا للحقوق چې د حقوق قطع کی
آبی دې د دینا او ته علت د حقوق د قطع د تفریقې جوړي وردت او بدوی مثال کې وردت لا تصلح صلاحیت نه لري د عفو چلک عفو دی وته وشي او نکاح دی باقی پاتې